عليهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله مولانا العظيم. دا مخکې قرآن کریم هغه اصلاحي آداب چې په هغې باندې کور برابرېږي هغې ته عربۍ کې اسره وایي خاندان او کور او د کور د درستوالي ضرورت اصل کې دا دی چې اجتماعي زندگی د مسلمانانو به په هغې باندې برابر شي ځکه چې دا نجي او کورنۍ زندگی د امت د مجموعه زندګۍ لپاره دا یو زبردست تخم دی او زبردست ماده چې څه ته وایي چې ما ترکب شی دی هغه چې دا اجتماعي نجی زندگی برابرېږي او دې کې ازادي راځي نو دا به هله کېږي چې دا که اسلامي معاشره ساده شي او اسلامي معاشره به هله سازېږي چې د هغې لپاره بیا یو محافظ وي او محافظ د هغې لپاره جهاد دی چې جهاد به کوئ نو د جهاد حکم دې وجې نه راغی چې د جهاد په وجه باندې به دغه اسلامي معاشره محفوظ وي اسلامي دولت او حکومت به محفوظ وي او د اسلام په وجه باندې به الله په دې کې نور خیرونه او برکتونه به واچوي نو بیا چې دې حکم باندې چا لبیک وویل او جهاد کې حصه واخیسته نو دا یو قسم خبره ده او کوم کسان چې د جهاد نه یریږي او د جهاد نه تېښته کوي نو د هغې یو نظیر قرآن کریم زموږ په ستاسو مخکې پیش کوي چې په تېرو قومونو کې داسې قومونه تېر شوي چې خپل پیغمبر ورته د جهاد خبره کړې ده نو هغې د جهاد نه تښتېدلي دي نو الله تعالی په هغه ټول قوم باندې مرګ راوستی و او د هغې مرګ نه وروستو بیا دغه پیغمبر په دعاګانو الله ژوندي کړي دي نو دې کې دې ته اشاره ده چې کور کې په ناسته باندې د مرګ نه سړی نه خلاصېږي او د جهاد لا په تللو باندې سړي سره مرګ ګینې لازم دی چې خامخا ورکړي مرګ یو اجل مسمى دی او دا د هر انسان سره تړلی دی که دی کور دی نو هم به ورته راځي او که دی په سارا دی نو هم به ورته راځي د مرګ نه سړی خلاصېدی نه شي که دی هزارها حفاظتونه وکړي او هزارها ځان نه داسې دیوالونه چاپېره کړي خو د مرګ لار څوک نشي بندولی او چې د مرګ مقررتیا د چانۍ راغلي نو که د مرګ په خوله کې ورکړي نو هم به بندي شي نو الله فرمایي الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم نګوري اے پیغمبره نګوري اے مخاطب د قرآن الى الذين خرجوا من ديارهم هغې کسانو ته چې وتیو د خپلو کورونو نه وهم الوف او دوی په زرګونو باندې حذر الموت او دا ولې وتیو د کورونو نه د یاري د مرګ نه تښتېدلي فقال لهم الله الموت الله دوی ته ویل مړه شئ نو مړه شو ثم احیاهم بیا پورا هفته بعد د پیغمبر په دعا الله ژوندي کړه ان الله لذو فضل علی الناس یقینا دی الله د لوی مهرباني خاون په خلق باندې
ولكن اکثر الناس لا يشكرون، خو اکثر خلق د الله د نعمتونو قدر نه کوي. دا د حزقیل علیہ السلام امت دی، او هغه یو روایت کې دا راغلی دی چې جهاد ته راوغوښته، چې ځان تیار کړي د دین د دشمنانو سره جنګیږو، د کفارو او مشرکانو سره جنګیږو. دا 80,000 خلق دی چې پیغمبر کوم طرف ته غزا دعوت ورکړي، دوی په بل طرف باندې ښار نه ووت او تښتېدل. د جهاد نه پټ شو. الله رب العزت ورته غصه شو، الله ټول مړه کړل. یو ابتدا سي مړه دي. حزقیل علیہ السلام الله ته دعا وکړه، خدای ما خلق او تاسو بات پر مړه کړو، زه به چاته دعوت ورکم د دین وروسته. نو الله رب العزت بیا دوباره ژوندي کړو. ډېر زمانې پورې مفسرین وایي ژوندي بیا. دا یو خبره ده. دا یو ده. دویمه دا ده چې دا د طاعون په باره کې خبره ده. دا اوس چې کومه بیماري راغلې ده، وبایي بیمارۍ په باره کې دا خبره ده چې د دوی په دې علاقه کې دغسې وبایي بیماري رالګي ته یې طاعون وایي. بیا د طاعون مختلف شکلونه دي. دا اوس چې کوم راغلی دا هم یو شکل دی، خو اوسه پورې دا لا چا معلوم کړی نه دی. ټول خلک هسې خپلې تخمیني بیانوي او د ځانه پکې خبرې کوي. هېچ چاته لا څه پته نه لري دا څه شی دی. خو دې ته وایي طاعون. نو دې قوم په دې علاقو خاریه باندې دا راغلی وه بیماري. نو دوی ولګېدله هغه د هغې ښار یې پرېښود او د هغې نه وتښتېدل. نو چې وتښتېدله نو الله رب العزت پرې مرګ راوسته او ټول یې مړه کړل، او د خپل پیغمبر په دعا باندې بیا الله ژوندي کړل. نو دا مسله ده په شریعت او په اسلام کې چې کله وبایي بیماري راشي، نو هغه وبایي بیماري به داسې چې په کوم ځای کې راله، نو هغه ځای نه به ځای نه تېښته ترې نشته، تختې به نه او چې کوم ځای کې ته یې او هلته نشته، نو هغې علاقې ته به نه ځي چې په کوم ځای کې ده، نه به ترې ځي او نه به ورځې. دا یې معنا شو. نور داسې بیمارۍ چې هغه لګي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل یو وفد راغلی دی. په وفد کې جذامي انسان دی. جذام یو بیماري ده چې هغه د سړي د اندامونه رچي، د ګوتو سرونه رچي. نبی علیہ السلام خبر شنو او وفد ته جواب ورولېږه چې تاسو سره زما د دې ځای نه تاسو سره زما دغه دی، یعنی بیعت وکړو، زما خوا ته مه راغئ. دا خبره وکړه. بل ځل جذامي راغلی دی، د نبي علیه السلام مجلس کې ناست دی، په دې کې ډوډۍ راله، کاسه ده او ډوډۍ پکې ماته ده. هغه سړی داسې ځان داسې شاته کوي چې لکه زه خو بیمار یم، خو دې ته به لاس نشم راکوم. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم یې دا لاس ونیو او پرې کاسه کې وله دا لاس کته کړه چې کل ثقة بالله، خوره په الله اعتماد کړي. د دې وجې نه عقیدې به کلکې ساتي، چې څومره دې عقیده کلکه وه الله به یې ساتي، او چې څومره یې تېښته کوله در پسې به منډې وهي. موږ دا په کار حکومت ته چې هر څنګه بندیز یې لګولی دی، خو دا قوم به دونه یېرولی نه چې سړی دونه یېرېدلی دی چې هغه په بله بیمارۍ مبتلا شو، چېرته یخنۍ و، به د هغه فوراً هټ پیل کېږي. څومره دا انتهایي دباو دی میړي
پر خلکو باندې اچولې دي د یاري نه امړک په غریبانه مرحوم ټول ترازی او پټیم برازي کله ټول دنیا له تعاون نړۍ کې شو چا پوره نه کړه ولا کومش او که تعاون په دنیا کې نشته او زموږ ستا پوره شوم له را پیدا شي د دې وجه نه دونه ورخته یو ته مجد نشته دونه وسوسو او دا ته مجد نشته بس خبردار چې خپل حفاظت کوي د انساني طاقت مطابق او نور الله تعالی سبحانه په الله باندې توکل کوي څنګه پیغمبر خدا جزامی لا سنیو او په کاسه کې ښکته کو ورته چې کل ثقتن بالله خورا په الله اعتماد است او حدیث کې خدا سپاره راغلی چې لا عدوى د یو نه بل ته بیماری نه لګي یو مرګري د پیغمبر خدا نه تاسو کو چې سیب زمونږ وخانی پرې خړګۍ کې پرې ځنګل کې سریږي د اوسو په شان خسته خسته اوسې نه دي دونه خسته خسته پوستکی او د وختو مزدار یو پمنو خراش په وخانو کې نه نوځي ټول خان ته نه پمنش جناب رسول الله تعالی سره ته تاسو کو ویلګه پمنو چې راغله چې هغه د ورچانه لګی دي فمن اجرب الاول ټول نه مخ کې چې هغه ته تخارخ لګي هغه تر چانه لګي دی دا هغه خبرې رد وکړو چې کوم خان په باندې دوه حکم فیصله الله کړی او فیصله وکړي د دې وجنا دا دومره تشویش خبره نه ده الله ته رجوع وکړه دا چې دا وبایي بیماری عام طور سره دا الله او رسول د حکم د انکار په صورت کې راځي دا الله او رسول له هدایاتو د شاته اچولو باګې د عمل کولو نه په نتیجه کې راځي د دې وجه ټول نه لوی خبره دی بیماری د ختمولو لپاره خاص او عام زموږ چې ټول مسلمانان دي چې ټول الله ته رجوع کوي ټول الله ته توبه کوي او دا کومي غلطۍ کوي کوم د الله دین دشمنی کوي د اسلام دشمنی کوي دنه توبه وباسي تاسو ګورئ چې سره به خپینګ په نظر نو زمونږ داسې ځوانان هم دي چې دا تعاون راغلی او دونه کسان په زمونږ مړه شو او دونه کسانو ولا شکست ورکړ دا الله عذاب رسول شکست ورکړي دا کمکل دې سره دین نه خبر نه چې راغلی د خدای عذاب چې راشي د دنیا هیڅ طاقت شکست نشي ورکوي دا خو عذاب دی کفار باندې خدای راوسته او هغه مسلمانان چې د کفارو اچې کولا او دغه لاس په مضبوطو هغه الله تعالی په مبتلا کړی دی وجنا دا دې زه دوه مطلبونه چې یادار جهاد د تخدیدلو او یادار تعاون د تخدیدلو په دوه صورتونو کې الله په مرګ راوسته مړ کړ او د خپل پیغمبر حزقیل علیہ السلام په دعا باندې الله دوباره ژوند کړی وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم دا جهاد د سوره بقره سلور غټه مسلې توحید د الله رب العزت صداقت القرآن او صداقت الرسول دعا او جهاد فی سبیل الله درې او انفاق فی سبیل الله سره د دې موضوع چې جهاد فی سبیل الله دی دا اخری آیات الله فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله او جنگيږي د خدای د دین د غلبې لپاره دا فی په معنا د لام ده نو معنا یې دا ده چې او جنگيږي د اعلاء کلمت الله خدای د دین د غلبې لپاره باندې جهاد دې لپاره چې زمکه ونیسم ملک ونیسم حکومت ونیسم نه د خدای د دین د لوړولو غالب کولو رایج کولو
او د خدای په دین باندې د خلکو د روانولو دپاره به جهاد به کوي. واعلمو پوه شئ چې ان الله سمیع علیم، الله اوریدونکی د هر چا د خبرو دی او علیم پوه دی په نیتونو د هر چا باندې. نو ړومبنۍ مسله د توحید ده، دا اصل الاصیل دی. د جهنم نه بچاو صرف په یو صورت کې دی چې د سړي عقیدې نه شرک لرې شي او سړی موحد ساه شي، او دویم دا چې د الله په پیغمبر باندې سړی ایمان راوړي او د الله راغلی شوی کتاب باندې ایمان راوړي. اوس الله او رسول باندې ایمان دا آسان کار دی، خو د دې تحفظ ګران دی. نو دغه عقیدې د توحید او د عقیدې د رسالت دپاره دریم شی ضروري دی چې هغه جهاد فی سبیل الله دی. او جهاد فی سبیل الله به هله کېږي چې ته د جیب ته ستا جیب ته لاري ته خرچه کوې، نو هله به جهاد کامیابي. نو دا هر یو موضوع د بلې مومده ده چې انفاق فی سبیل الله یي نو جهاد به مضبوطی، او چې جهاد مضبوطو نو الله او رسول باندې عقیده به مضبوطی. او کو انفاق فی سبیل الله کې د کمی وکړو جهاد به کمزوری شي، او چې جهاد کمزوری شو نو عقیده د توحید او عقیده د صداقت الرسول به کمزوری کېږي. دیو جنا څلورمه موضوع باندې مخکې بحث شوی دی، اوس بیا شروع کړو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. صدق الله العظيم. من ذا الذي سوق دے هغه کس یقرض الله قرضا حسنا چې ورکی الله لرا قرض ويضاعفه له اضعافا كثيرا، پس دوچن کی الله دتا دوچندای ډېرې. والله يقبض، الله تنګي راولي کله چې الله وغواړي، ويبسط فراخي راولي الله پاک، وإليه ترجعون، خالص دی الله تبستا سرطول واپس کی. دا هر څه د الله دی. که موږ یو، که زموږ بچي دي، که زموږ رشته دار دي، که زموږ مالونه او دولتونه دي، که زموږ ځمکې او پټي دي، دا ټول د الله دی. هغه مالک الملک دی، زمونږ هم مالک دی او موږ چې څه مالک وو د هغې مالک دی. نو مالک الملک دی. این امانت چند روز ماست، در حقیقت مالکی هر چیز خداست. دا څه چې ما تا سره دي دا یو څو ورځو امانت دی، د دې په حقیقت کې مالک الله رب العزت دی. هغه مالک الملک بیا موږ نه قرض غواړي. من ذا الذي يقرض الله، څوک دی چې الله له قرض ورکړي. تا سره چې ستا چا یو شی تا سره او تا نه دوباره غواړي دې ته قرض وایسه، الله رب العزت داسې ونه ویلي چې زما لار کې ورکړه خوشحاله، بلکې د قرض لفظ استعمال کړه، ځکه چې هسې ورکولو کې بې واپسي نشته او قرض کې به خامخا واپسي کوي، امانت کې به خامخا واپسي کوي. نو الله وی ما چې له صدر کړي دي او دا تاسو سره د امانت په شکل باندې ما یې دي، نو زه در نه قرض په حیثیت غواړم، بدل در کوم دلا بدل او څنګه در کوم د یو په باندې او یو په وسوم دل بدل در کوم چې څومره در کې اخلاص زیاتی دومره به بدل زیاتی. ابو درداء رضی الله تعالی عنه یو صحابي دا یو باغ دی وسو کجور باندې مشتمل، وسو ګوټي د کجور کې دا غړ باغی وي.
پکې دننه دی بچی پکې اوسېږي چې دا آیات نازل شنو راغی دا الله پیغمبره زه الله له قرض ورکوم ما نه الله قرض غوښتی دا زما دا باغ د 200 کجورو باندې مشتمل دا ما الله له قرض ورکوم او بیا راغی خپلې ښځې ته آواز وکړ یا امت دردا ای د دردا موري ته خبرې دا باغ ما الله له قرض ورکوم وزر دې نشه په کوچي دې مبارزه کړاله خزم داسې خزه خونه وکړه نو دغه سماره کړو کو دې سټل بازار کور دې پکې ورکو وزو موږ سکو نه اور توای چې ربح بيعك ډېر ګټور اغستل خرڅول دی ګټور اغستل خرڅول دی سړیا زبردست کار دی او هغه کور بچی دا غینه وباسي او باغ الله تعالی کوي دا خلق قرآن به واوري دا عمل تبصر شو من قرآن واورو ورتسنا مسکینونه من یقرض الله سوک دے چې قرض ورکی الله لرا او قرضا حسنا یعنی قرض حسن ورکی قرض حسن دی توایی چې ته چاله قرض ورکی نو سباله پزباتی نه د خلکو مخ کې نه ورته نه وای څنګه بلو سه لیونه ګرځې دی 2 روپۍ مې له قرض درکړي او موږ اکثر ورته وای مړه زما په ډوډۍ باندې بي شوی بیا بل خو سرتور سر ما ګرځې دی ما بدل جامې درکړې ما بدل چتري او تزار بدل درکړو دا قرض حسن نه دی چې ته مقروض ته ضرر رسې هغه خپکای نو الله فرمایل چې څوک به الله له قرض حسن ورکی چې رستو پکې ریاکاری نه رستو پکې باطل نه او دا قرض چې چام الله له ورکا نو په یضاعفه له پس د چنکې الله دې قرض لرا له دغه بنده لپاره اضعافا کثیره په د چندو ډیرو باندې یعنی معنا دا یو روپۍ دې ورکړنو لسول شوي ودي شوي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها لست شوي او دلته اضعافا کثیره وایو نو یو په وسوم ورکي یو په وسوا او چې کله وغواړي نو یو په وزرم ورکي یو په ولکم ورکوي شي والله يقبض الله رب العزت تنگی راولی قبض اصل کی یعنی دا الله سره د سکین دا قبض دی دا قبضه لري ته قبضه لري دا کنایه ده د تنگی را وستلونه نو الله رب العزت چې چاته واړي نو مال ولکم کی دولت ولکم کی ويبسط او پراخ کوي الله کلاوي الله چاته چې واړي پاغواني د مال او دولت دروازې کولر چې دا چانه بند کړو دا معنا نه دی بد شي او دا چاته چې کلاو کړای معنا نه چې ګنای ته محمود دی نه دا د الله د حکمت سره دا خبره چولېږي دا الله حکمت کله دا غواړي چې دا بنده دی الله ته ډېر ګران دی خو غریب مثال د بخاری حدیث دی سعد رضی الله عنه فرمایي وزناسته ما پیغمبر خدا په جمعه کې تقسیم کړ ټول خلکو له ورکول کوي او یو سړی دی چې زما په نظر کې د ټولو نه زیات غټ مسلمان دی او مخلص دی هغه نه ورکوي نو زراله پټ مې ورته ویل چې لکه دلته پیغمبر خدا بیا نه ورکړ بیا راله پټ مې ورته ویل چې دا پلانې بیا نه ورکړ بیا ما ته چې سات یو سړی ما ته ډېر ګراني خو نه ورکوله ځکه چې دې پرې غریبۍ کې الله ترس او نیک ساتي او کمالدار شنو په جهنم کې به نسکور پرېوځي او یو سړی دی په مالدارۍ کې روغ دی ښه دی
او که غریبی پی راولما نو دې اسلام پریدي او دین پریدي. دا د الله د حکمت مطابق چلیږي. مالداری او غریبی دواړه د الله په لاس کې ده. نه د سړي قابلیت دا نه دی چې سړی ډېر قابل نو به غټ مالدار وي او چې سړی ناپوهه نو به غریب وي. موږ داسې خلک لیدلی چې په خبرو نه پوهېږي خو د پیسو حساب یې معلوم نه دی او داسې م لیدلي چې هغه عقل کل ځان ته وایي او غریبي مخکې او ورپسې. وإلیه ترجعون خالص دی الله ته ستاسو ټول واپسي. لکه اوس الله موږ نه قرض غواړي نو بدل به کوم ځای کې راکوي نو جواب راغی چې وإلیه ترجعون. ټول الله ته ځای نه څه د ټولو مخه الله ته ده چې هلته لاړئ هلته به دله قرض درکوي ستا د قرض بدل به درکړي. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. دا بنی اسرائیل کی د شمعون علیہ السلام قوم دے کفار ډیر تنګړي دي ملکونه تي نیولې دي بچی تي نه پکې کی بوتلی دي دوی را جمع شو او خپل پیغمبر ته ویلي چې موږ د پاره یو امیر جیش پکار دی یو کمانډر موږ د پاره پکار دی چې هغه زمونږ امیر همي او هغه زمونږ کمانډر همي. څه کوئ؟ موږ ویل چې د الله په لار کې د کفارو سره وجنګېږو. پیغمبر د الله ورته ویل شمعون علیه السلام چې هلکانو که چېرې الله در باندې دا جنګ فرض کړي نو تاسو قریب نه یئ چې جنګ به ونه کوئ. تاسو خو راته دونه تکړه نه ښکارئ ولې که جنګ در باندې فرض شي زما در باندې دا خیال دی چې تاسو به جنګ ونه کوئ. نو دوی ورته وجه وویله چې وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله. موږ به ولې نه جنګېږو د الله د دین د غلبې لپاره او باعث موجود دی د جنګ وجه د جنګ موجوده ده ادا ده چې موږ د خپلو کورونو نه شړلی شوي دي دشمنانو دین موږ د کورونو نه شړلي وو وابناینا د خپلو بچو نه ایستلي بچي رانه قبضه کړي دي. نو د الله پیغمبر سوال وکړو نو جهاد پې فرض شو. څنګه چې جهاد فرض شو نو اکثریت وتښتېدل ویل موږ پکې نه یو. لږ غوندې یو جماعت په دې عهد و پیمان باندې پاتې شو. دغه کسانو ځان سره ظلم وکړو. الله ته ظالمان معلوم دي خو پیغمبر د الله ولا جواب ورکړ چې خدای نو طالوت نومې سړی دی په تاسو کې او هغه الله ستاسو لپاره امیر مقرر کړ او ستاسو لپاره کمانډر مقرر کړ. اوس طالوت د غریبې کورنۍ نه و دا خو دولس کورنۍ وي بني اسرائیل. نو دا د غریبې کورنۍ هغې نه و چې هغې کې چېرته حکمرانان نه و راغلي. نو دوی اعتراض وکړ پیغمبر په خبره باندې چې صاحب دا څنګه په موږ باندې مشر شو. موږ کې داسې قبیلې شته چې ټول حکمرانان تیر شوي دي. د هغه قبیلو نه موږ ته ولې حاکم او بادشاه او کمانډر او خلیفه ولې نه مقررېده. حالانکې دنه خو موږ زیات حقدار یو چې موږ بیا کمانډران شو. دویمه دا ده چې دا په موږ کې ډېر زیات غریب دي. ولم یعط ساعة من المال دته پراخي د مالوم نه ده ورکړی شوی
او د مشرۍ دپاره خو دوه خبرې دي. یو خدای چې دا د مشرۍ د کور او د باچایانو د کور وي نو د باچایي چل به ولې ورځي، او چې مالدار وي نو دی به بخوري او خلک به وخوري، نو خلک به یې ملګرتیا کوي. د الله پیغمبر ورته چې ګورئ چل ول مه کوئ، همدقه در باندې خدای مشر کړی دی. او د مشرۍ لپاره دوه خبرو ضرورت دی. یو علم پکار دی د بادشاہ لپاره چې هغه د عالم وي، په دین دی هم عالمي او په دنیا دی هم عالمي، چې امور د سیاست هم چلی. او دویم دا دی چې مجسم دي، مجسم غټ بدن والا دي. او دا ورسره حافظ ابن کثیر لیکلي دي چې ښه ډولې دي مو مزیدار دي. چې کله خوبصورت انسان دی نو خلکو له به نفرت نه ورځي، او چې مجسم دی نو خلک به بل طرف ته یریږي چې کله یې سټ به ونیسي دا سټ به راوتاو کړی. نو دا دواړه دل الله ورکړي دي په تاسو کې، یو هم د سره په علم کې او په جسم کې برابر دی. نو دی ویل ښه لکه دا موږ باندې مقرر شوی را نو ویل نه ښه به یې صحیح چې زمونږ زړه خو اطمینان وکړي چې دا خدای له طرفه را فیصله ده، دا خو ډېر بېکاره قوم دی دا یهودیان ته د الله په پیغمبر په خبره عمل نه کوي. نو الله پیغمبر ورته ویلي چې نښه د حکومت پیدایي چې تاسو نه کم تابوت عمالقو په جنګ کې وړی دی، هغه تابوت په تاسو ته راشي، دا به تاسو ته دوباره میلاو شي، دا به د مشرۍ نښی. نو تابوت دوی ته میلاو شو چې په کومه علاقه کې هغه تابوت پروت و د عمالقه و کفارو، په هغه علاقه کې الله وبهي بیماري راوسته. هغې سوچونه وکړي چې دا بیماري روانې ولې راغلې، لکه موږ کې اوس دا سوچ نشته چې دا وبهي بیماري پرې دنیا ولې راغلې. په دې یو دانشور خبره ونه کړه اوس وګوره، خو ځان له تخمینې کوي څوک وایي دونه یو بل ته ونیژدې کېږي او د دریو فوټو نه لګي او د فوټ نه دا په کوم کتاب کې لیدلي دي؟ تا خو د سره دا شی پېژنې نه ته دې نه څه خبرې، دا د ځانه خبرې دي. او په مانځه کې شپږ فوټه لرې ودرېږي، دا ټولې تخمیني دي، هسې خبرې د ځان یې ساتئ. دا هغې هغه صندوق راواخیسته په ګاډي کې کېښوده، د غوانو په ګاډي کې، او غوان یې پرې وتړل او را یې ورسره یوسه د بني اسرایلو چې کوم سرحد و په هغې باندې ور پرېښودل. یو فرشتو هغه ګاډی را په مخه که بني اسرایلو ته یې راوستل، صندوق دوی ته میلاو شو، تحمله الملائکه، فرشتو را روان کړی و. او بیا ورته د الله پیغمبر وویل چې دې کې ستا لپاره غټه نښه ده چې ایمان درکړي. په دې صندوق کې څه نو قرآن د هغې خبره کړې ده، سکینة من ربکم، په دې کې چین او آرام ور جانبه د الله نه. موسی علیه السلام چې به کله جهاد کوو نو دا صندوق به یې واخیستو، په میدان جهاد کې به یې کېښودو، او چې دا صندوق به پروت و نو بني اسرایلو به ځان واجبیا شاته و بیا نه تلل. نو په دې کې څه باقي مانده اشیاء د آل د موسی او د آل د هارون د آل زاید دی. د موسی علیه السلام جامې وې پکې، د هغه عصا وه پکې، د تورات شریف و ماتې هغه ټوکړې وې پکې چې په کومو لیکلی شوی و، او د هارون علیه السلام څه تبرکات پکې دا په دې صندوق کې ده. د صندوق دوی ته معلوم راورسېد نو بس دوی بیا مطمئن شو چې زه بس ټیک دی چې د مشري په موږ راځي، نو بیا به وروسته وایم. خو تاسو دې ته لږ وګورئ ترجمه درکړم. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، نو ګورئ ته پیغمبره ستا وګونو ته دا قصه نه ده راغلې
یا مخاطب د قرآن لستون کی ته الم ترا نګوري ته اے د قرآن لستون کیا ال الملئ اگی جرګیتا اگی مشرانو تا من بنی اسرائیل چې دا د بنو اسرائیل نو او دا کومه زمانه کې من بعد موسی پس د وفات د موسی علیہ السلام دا حزقیل علیہ السلام تراله اس قالوا لنبي لهم اغمول وفتویل دی ملعو جرگی خپل پیغمبر حزقیل علیہ السلام تا ابعث لنا ملکا مقرر کزم د پارا یو امیر جیشو چې امیر وی او کمانډر می سکوي پی نو قاتل فی سبیل الله چې و جنگي ګمنګا د خدای دین د غلبې لپاره قال پیغمبر ورته ویلي چې هل عصیتم ولقریب نه ای تاسو ان کتب علیکم القتال کپرشی تاسو باندې جهاد الله تقاتلوا تاسو به جهاد نه کوي ما ته معلوم یې ارزړی قالو دی ورته ویل وما لنا الله نقاتل فی سبیل الله قوم ورته ویلي سدي موږ لرا چې نه به جنگي ګو د خدای دین د غلبې لپاره وقد خرجنا من ديارنا يقينا نوستشي من غار خپل کورونه او ابنائنا او خپل بچونا بس هغه دعا وکړه جهاد پر شپیارانو باندې پرما كتب عليهم القتال کله چې پر شپ دی باندې جهاد تولوا طول شاکړو تختیدل الا قليلا منهم مگر لکون یو جماعت پات شو والله علیم بالظالمین الله واقف دی په ظالمانو باندې دا کوم چې جهاد نه او تفسیر او سوال کو دا ظالمانو او ظالمان الله ته معلوم دي سزا مور ورکړي وقال لهم نبيهم ولدي تخبل پیغمبر حزقیل علیہ السلام ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا مقرر کړی دی تاسو لپاره الله پاک طالوت بادشاہ امیر جیش قالوا دي قوم ورته ان يكون له الملك علينا د کم زینب حاسد شي مشری د تزمنګا د دغه حکومت او حکمرانی په منګ څنګه راشي د خو د حکمرانی د کورن د قبیلین نه دی ونحن حق بالملك منه منګ ډیر حقدار یو په مشرعي کول سره ددنا او بل طرف دنا غریب دی وي دی باغت ته کو جامع به انځي ولم يعطى ساعة من المال او ندی ورکه شتا کولاواله د مال مالدار هم ندی قال دا الله پیغمبر ورته ویلي ان الله استواه علیکم الله چون کړه او ور کړه دې در پتا سو باندې ته پکې سوي او د باچای لپاره د دې ضرورت نشي یا د باچا د کور نه دی او د باچا سره دې خبر ضرورت نشي د مالداري بلکې رقم خبر ضرورت هغه په طالوت کې پرتی دي ادودي وزاده بسطا فی العلم والجسم زیاتواله ورکړي الله دې طالوت بسطا کولاواله په علم کې او کولاواله په جسم کې زبردست علم ورسره دی د دینیات علم ور سره هم دی او د دنیاوی امور علم ور سره هم دی او دارنګي ور کړه د تازیات کړه لا د تکلاواله په جسم کې مجسم هم دی د مقابله کې چې کومه بلا راغلی او ډېری مجسم دی جالوت والله یؤتی ملکه من یشاء الله ور کوي حکومت په چاته چې خوښي والله واسع علیم الله پراخه قدرت والا دی او علیم په دې په نیتونو خلقو وقال لهم نبيهم ویل دوی ته پیغمبر دوی سی ورته ویلو دوی ورته دی قال لهم نبيهم ویل دوی ته پیغمبر دوی ان آیت ملکی یقینا علامه نخاد حکومت د طالوت دا وی ایاتیکم التابوت چراب شتا استاد صندوق فی سکینه چې پدې کې چین او آرام دې من ربکم د جانب درب تاسو نا وبقیه نو باقی ماندا اشیاء دی مما ترکالو موسی و آل هارون دا غنا چې پرې کې دی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام
تحمله الملائکه څنګه براشي مونږ ته تابوت بارکړې به دي لره فرشتو ما د علم مفسرون لیکلي دي چې باغاله کې تعاون راغی او دوی په ګاډي کې د افغانو په ګاډي کې واچو او ګاډي را روان کړ بن اسرائیل سرحد ته چراو راګي سره پرېښود فرشتو راونیول نیغې بن اسرائیل ته ورسول ان کنتم مؤمنین کای تاسو یقین کوونکی بس د طالوت په مشرۍ باندې قائل شو هغه مقرر شو هغه اعلان جنگو کو ځان برابر کړ چیزو روان شو فلما فصل طالوت الجنود کله چې جدا شو فصلا په معنا د انفصل دی کله چې جدا شو طالوت د خپل فوجونو سره 80,000 فوج ځان سره روان شو اوس بلار باندې روان دی او په یو شړه باندې دا فوج ورواچو او د اوبو عمل ته تکلیف اوبو هم نه وي اوبو هم نه وي هلته نو دو ویل چې راشه دې خلکو باندې یو ازمایش کومه او دا چل ورته الله پیغمبر خو ورسره ورته ویل چې هلکه تاسو خو تږي مې یو ګرمۍ م راغېستې یو خو مخې ته یو نهر را روان دی د نهر الشریعه ورته وایي د فلسطین او د اردن په منځ کې اوس هم بهیږي نهر الشرعیه دا نهر را روان دی زه تاسو ته وایم فمن شرب منه فليس مني چا چې د دې نه اوس کړي هغه زما ملګرتیا نشي کولی په هغه خېټه درنېږي او دلته پاتې کېږي ومن لم يطعمه چا چې د دې نه ونه څکلي او دا تندې برداشت کړه نو فإنه مني دې زما په ملګرتیا کې ټینګېدلی شي الا من اقترف غرفة بيده مگر که یو تن ډېر تږی او یو لپه راوالي اغترفه لپه راډکه کي اغترفه غرفتن راډکه کي یو موټي لره غرفه موټي ته ویلی کېږي غرفتین چې کوم دی نو بیا لپې ته وایي راډک کي یو موټي لره دینا بیدې په خپل لاس باندې او غرفه به یې دین ته لپه وایي داسې دا لاس دی نیر ته ښکته کې یو موټی راوالي ویس کي بس دره تنده به ماته شي نو که چا ونه څکلی به مې ملګرتیا کوي که چا یو موټی وڅکلو به مې ملګرتیا کې پاتې شي قانون دا دی چې الانسان حریص بما منع انسان چې یو خبرې نه منع کېدی بیا خامخا کوي نو په شریبو منه ټول فوج په خېټې ور واچولې په نهر باندې او دونه یې اوبه وڅکلې دا خېټې وپړسېدلې الا قلیلا منهم مگر لږ غوندې کسان پاتې شو لږ یعنی 40,000 80,000 مان مخکې ویلې 80 نه دي 40,000 په 40,000 کې 36,000 خلکو وڅکلې او 4,000 پاتې شو اوس چې کله د نهر نه پوروزي دا چا چې اوس کړي دې ډډې واچولې او دا 4,000 کسان ورسره پوره وکړل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه کله چې پوره وته طالوت په دغه نهر باندې دې او کسان چې ایمان راوړل او په معیت دده کې چې پوره لاړ اوس هغه طرف جالوت راغلی د عمالقو بادشاہ او یو لوی بلا دا 80,000 فوج دا سره دی دوی چې ولیدل کنه قالو ویل مرګرو د طالوت لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده نشته زمونږه قدرت او طاقت زمونږ لپاره نن یعنی اوسه په جالوت او دغه په فوج باندې دونه لوی فوج او دغه دونه لوی بلا مشر دی خو دا یو مشهوره پارسی کې خبره ده چې علما خود میدان د وحی الهی عالمان همیشه میدان جهاد کې ولاړ
داغي دړنه د مخلوق یری وتی ابي صرف د الله یری قال الذين يظنون انهم ملاقو الله ویلی هغه کسانو یظنون چې دا یقین د ظن به معنی یقین دی چې داغي دا یقینو چې انهم ملاقو الله یقینا دوی ملاویدون کې دي د الله سره خو سترګې پټېدل او د الله سره ملاقات د خلکو له تسلی ورکړه د 4000 کې معوام دی له تسلی ورکړه ورته ویلي چې کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله دیر کرتا یو جماعت قلیلا یو وړوکې جماعت د شمیر په لحاظ سره د وسلو په لحاظ سره د سازو سامان په لحاظ سره غلبت فئه كثيره غلب حاصلې په یو جماعت لوی باندې د شمار په لحاظ سره د سازو سامان په لحاظ سره د وسلو په لحاظ سره باذن الله د الله په اډر باندې قرآن یو سبق ورکو علماء یو سبق ورکا خپل مرګ ته چې غلبا دا په کثرت د عدد او د عدد باندې نه ده چې تاسو شمیر ډیری یا تاسو وسلی ډیری د دې دارو مدار صرف د الله په تعاون او په امداد دی او د مسلمانانو په مضبوطوالي او په شجاعت او په بادرۍ باندې نه خبره ګوري نه یو وړوکی جماعت په غټ جماعت باندې الله غي غلبه ورکړي په بدر کې د ابو جهل په قیادت کې 1000 فوج راغلی و جرار فوج مجرب فوج با صلاحیت فوج مسلح فوج ایس کمه ورسره او بل طرف د پیغمبر خو سره 313 کسان ټول په ور سره اته توري وي او یو اسنیم په ور سره او نور مسلې مسلاسي لیکن چې میدان ګرم شو د 313 کسانو د 1000 فوج نه 90 کسان مړو او یای ته په قید کې راوسته باقي و تختیدل سارو سامانونه ارسه پاتې شو نو هغه زماني علما خپل مرغونو ته اعتماد ورکړ چې ډیر کرته وړډلا چې الله یې مرګري غلبه حاصلې په یو ډیر لوی شمیر ډله باندې د الله په حکم باندې والله مع الصابرین الله ثابت قدم سره دی کم خلک په میدان جهاد کې ودرېږي او د جهاد په تکلیفونو باندې صبر کوي الله د امداد کوي ولما برزوا لجالوت وجنوده کلا چې دوی ښکار شو وتل جالوت او دا فوج تا التا سبست شو التا جالوت فوجونه ودرول او دې جالوت فوج مخله ولا سپونه وتساس نو په ظاهر کې یقینا اغي ډېر ګڼ او ډېر زور او ښکار کېدل نو ته په میدان جهاد کې به الله ته رجوع کې یو بل الله نه ثابت قدمي سوال کې جمال الله صبر راکې په تکالیف او جهاد باندې دې کې شهادتونه راځي دې کې زخمونه راځي دې کې هار کېدل راځي او دې کې کله کله بساو کا سړی میدان پری دی وته نو ثبت اقدامنا او دریم دا چې ونصرنا علی القوم الکافرین مجاهد له پکار دي چې د جهاد په میدان کې بر دریو خبرو ضرورت دی غتا یو صبر چې الله نه صبر وغواړي او دویم الله ته وایي چې زما قدمونه په میدان کې کلا کچونه تخته او دریم دا چې الله امداد به توږي او د چا خلاف د کافر قوم خلاف نو وایي ولما برزوا لجالوت وجنوده کلا چې روت دوی مخد جالوت او لاګر فوجونو قالوا ولي دي علماء دي مجاهدين ربنا افرغ علينا صبرا الا راواله په باندې ثابت قدمه لرا وثبت اقدامنا او کلک زمنګ قدمنا
وانصرنا علی القوم الکافرین او امدادو کی زمونږه په خلاف د قوم کافر باندې میشانو می د طالوت په فوج کې یو سړی دی میشانو می د داوود علیه السلام پلار دی د الله له طرفه د پیغمبر په واسطه ته ویل شو چې میشا تاسو کو چې تاسو په شته کړو او داغه زامن دي شپږ داغي معلوماتو کا چې تاسو په جهاد کې شامل دي کړو میشا راو وخت اول چې او زما شپږ زامن دي په تور مثال پنځه دي او یو التا کشر دی نو هغه کلی کې پاتې دي هغه ورته چاره وغواړه داود علیه السلام راوغوښتو داود علیه السلام سره مچو غندل مچو غنده خو پیژنئ په خوا چې به مونږ رسوتلی نه ساتلو یاره او کاڼې لوټو پکې ښودلی ویشتلی دا یې ته مچو غنده وایي هغه مچو غنده دا ورسره ده او را روان دي مفسرین لیکلي دي یو کاڼی ورته ما ځان سواله بل وړوکی کاڼی ورته ما ځان سواله روان دي چې ورغی بس جالوت را مخکې شو لویه بلا و حضرت داود علیه السلام کاڼی کې خو په مچو غونده کې او تاش ورکړه او هغې له به موږ سپلمۍ هغه دغه ویستلو ټک پې کول یا پخوا سپلمۍ نه به دا هغې کې دم د سړ غوندي ډېر زبردست ټاک کوي یو ټک پکې خلکو ویسته او دې باندې خلکو جګړې کولې نو چې ویشته که نه ویشتو سره بس وغورځو مړ شو او چې فوج خپل کمانډرونه چې مړ شو نور وتښتېدل خو مسلمانان ورپسې شو میدان یې وګاټه خدا خبره طالوت صاحب کړې وه حضرت داود علیه السلام سره چې زه به ځان سره په حکومت کې هم شریک وم لور به هم دله درکړم که دا سړی دی مړ که دا کافر نو په هغه شرط باندې داود علیه السلام د هغه سره په دې کې شریک شو اخر کار حکومت هم داود علیه السلام او داود علیه السلام نسل ته منتقل شي او دا یو مشهوره خبره ده چې په دنیا باندې په تمامه آباد دنیا یعنی دا ځمکه څلور حصې دي درې حصې سمندر نیولي او یوه حصه ربع مسکون ورته وایي څلورمه حصه وچه ده نو دا څلورمه حصه ځمکه باندې په دنیا کې څلورو کسانو په یو وخت کې حکومت کړی اوس د دنیا په یو ګوټ کې وایي د سپر پاور امریکا ځان ته سپر پاور وایي او دلته چین هم وایي ځان ته سپر پاور نوم یې ښوده و خو خلکو راکېسته و او روس هم ځان ته سپر پاور وایي دا ټول سپر پاور دي سپر پاور سپر نه په یو وخت باندې دوه مؤمنان لکه سلیمان علیه السلام په تمامه ځمکه باندې حکمراني وکړي او بل هغه ذوالقرنین سکندر چې ورته وایي ذوالقرنین په یو ټیم باندې په ټوله دنیا باندې حکمراني کړې او دوه کافران دي یو بخت نصر دی بخت نصر او بل هغه سړی و چې حضرت ابراهیم علیه السلام یې ورته اچولی نمرود دا نو نمرود هم په ټوله آباده دنیا حکمراني وه او د بخت نصر په تمامه دنیا باندې حکمراني نو دا حکمراني دې ځای نه هغوی ته منتقله شوې وه اوس ورته ګورئ فهزموهم په شکست ورکړ طالوت او د هغه ملګرو هم جالوت او د هغه ملګرو ته باذن الله د الله په اډر باندې جالوت چا مړ کړ وقتل داود جالوت مړ کړ داود علیه السلام جالوت کافر لرا په مچو باندې ویشته مچو باندې نه وه سم توپه وآتاه الله الملک نو دیوه ترجمه دادا ورکړی و الله رب العزت د داود ته حکمراني ورکړی وه یعنې ورې کړله
والحکمه او ورکړي ودلا پویا په دین کې وعلمه مما يشاء او وکړي والله داوود درلاګي نه چې د الله خو خشوا یو طرف ته حکمرانی او بل طرف ته چې کوم دینو علم نبوت ورته الله ورته یو طرف ته پیغمبر دی او بل طرف ته حکمران دی یوسف علیہ السلام د پلار نو ورشوي ډېر زمانہ بعد چې رونه رال مصر او بیا کلا اور سره په دویم دریم ځل باندې تعارف وکړو او یوسف علیہ السلام مرتضان خودو د پلار په پوسو کو د رستر په نظر ته شوی نو کمیسي منور کو و داواله پلان خبر کړ نو دا چې کله ملاو شو ازوی ورته ویلې کمیسي لاله پستر ګوانه واچو سترګې رڼا شوې نو دې زوی ورته ویلې چې یوسف د مصر بادشاہ دی ناغه دې ته پوښتنه کو په کوم مذهب دی پرې هو په توحید دی پرې دی په اسلام دی پرې قبل مذهب اختیار کړي نو هغه زوی ورته ویل چې پیغمبر دی د الله په دین اسلام دی نو حضرت داود علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایل چې الان تم له النعمه دا مې دې لپاره وایي الان تم له النعمه اوس ول خدای پوره نعمت ورکړه چې د دنیا سرپرازي او د دین سرپرازي ور الله ورکړه د دین مشري ورکړه او د دنیا مشري ورکړه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين وصلى الجهاد پیدوي کچری الله تعالی نیکان صالحان مجاهدین اسلام نرا پورته کولې او باطل قوتونه پاګې باندې نه ختمولې نو د ازمکه په پاسې د شوی ټول ازمکه به نه پرمانه ډکا خو همیشه الله تعالی د نیکانو یو جماعت راپورته کی او هغه د کم کفر سرکوبیو کی هغه کفر پسپا کی د دې وجنا دنیا آبادی ولولا دفع الله الناس کنه د پکول د الله بعضی کفار لرا ببعض فبعض مجاهدین مسلمانان باندې لفسدت الارض فاسد شوی باز مکو ملک ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن دې الله خاوند لوی مهرباني په مخلوقات باندې تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق دا آیاتنا الله کم چې را مخکې ذکر شو نتلوها لولو منگا دیلرا پتا پیغمبر بالحق پی مستحق سرا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً تو دلیگل شونائی کفارو بدا خبر کولا چلست مرسلا تو پیغمبر نہیں نو قرآن جواب کو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً تدلیگل شونا کفار درو وائی او دا راتلون کی سبات نپارا توتی و تمہید شو تر پیغمبرانو نے اس پیغمبران اللہ ډیر پیدا کری او دا پیغمبران دا پیغمبرین کو مرتبہ کٹول برابر دی خو بل طرف دا بیا اللہ تعالی آری اولا داسیو منقبه ورکړي چې هغه بل نه دا ورکړي نو ځکه وایي دریم سپارا تلک الرسل دا پیغمبران علیهم